ستا د مونځ نه کولو اصل وجه دا څه شی دی؟ تا ته پته شتې ګوره چې کله ستا نه مونځ قضا کېږي ته مونځ ته نه شې پاڅېدی نو د دې وجوهات څه دي؟ یا خو وجه دا ده چې ته بیخي ستړی کارونه دې کړي دي بیخي ستړی مونځ ته نه شې پاڅېدی نو په دې وجه باندې یا ستا نه مونځ قضا کېږي یا ته بیخي بیمار یې دغه رنګې مختلف قسمې بیماریانې ته لګېدلې دي او ته بیمار یې د بیمارۍ د وجې نه مونځ ته نه شې کولی یا ته په داسې ځای کې اوسېږې چې هلته ګرمي ډېره زیات ده نو خلک د ګرمۍ د وجې نه مونځ پرېږدي یا ته په یو ځای کې یې او هلته یخني ډېره سیوا ده نو خلک د یخنۍ د وجې نه مونځ پرېږدي اوبو له اودس نه کوي مونځ یې سته پرېږدي او یا وجه دا ده چې تا ته ځای نه میلاویږي چې تا هلته مونځ وکړې تا هلته عبادت وکړې او د ټولو نه اهمه وجه هغه دا ده چې دا په مونږ ټولو کې موجود ده چې د سبا نه به شروع کړم نو چې سبا راځي نو سړی به مرګ ته رسېدلی ګوره دا شارټ کټ پیغام دی تاسو وګورئ که نه دا مونږ چې مونځ پرېږدو نو دې مختلف قسمه وجوهات دي یا سړی بیمار یا ستړی یا ګرمي یا یخني یا ذهنی دغه رنګې او یا وایي سبا نه به شروع کړم دا وجوهات دې د وجې نه خلک مونځ پرېږدي او دا تاسو پته شته مونځ دا دومره اهم عبادت دی دومره چې نور عبادت الله رب العزت په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې نازل کړي دي او مونځ الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تحفه کې ورکړی دی چې کله بره اسمانونو ته راغی د الله رب العزت سره ملاقات وشو نو الله رب العزت له مونځ په تحفه کې ورکړ او خلک یې څومره په اسانه پرېږدي نو مونځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي مونځ دا د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق دی دا دومره اهم او لوی عبادت دی او موږ نه په څه باندې پاتې کېږي په معمولي کار باندې هغه کار باندې موږ نه مونځ پاتې کېږي چې کم کار زموږ د زندګۍ د بربادۍ دپاره دا اهم شی خلک د موبایل د وجې نه مونځ پرېږدي دغه رنګې خلک د فلم غږی د هغه د وجې نه مونځ پرېږدي هم د دنیا تاوان او هم د آخرت تاوان خلک دنیا ګټي د الله رب العزت عبادت پرېږدي قسم دی الله رب العزت ته یوه سجده ولګوه الله ته وجاړه الله نه وغواړه چې الله تعالی څومره مال درکوي څومره عزت تعالی درکوي الله تعالی کم شی به نه درکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان لله کان الله له تر الله رب العزت سره دوستانه جوړه که الله رب العزت راضي که بیا ګوره چې الله نه ته څه غواړې هغه الله تعالی درکوي نو مونځ دومره اهم او لوی عبادت دی زموږ نه په څه باندې پاتې کېږي په معمولي شي باندې به زموږ نه مونځ پاتې کېږي نو مونځ دا په یو حالت کې معاف نه دی که ته بیمار یې که یخني که ګرمي که هر څنګه وخت په تا باندې مونځ په یو حالت کې پرېښودل نشته چې قضا دې که بیا مې انتهایي لوی سزا به تا ته میلاویږي لوی عذاب به تا ته میلاویږي چې دی بیا قضا هم راوړي نو چې په یو حالت کې مونځ پرېښودل نشته نو بیا مونځ قطعا مه پرېږدي ډریوران خاص کر ډریوران چې کوم دا مونځ پرېږدي نو مونځ به پرېږدي ته په دې باندې لګیا چې زه مال وګټم ته په دې باندې لګیا چې زه محنت کوم لکه ځان مالداره کړم ته دې لپاره به کوشش کې او الله رب العزت ته پرېښوده نو چې کوم الله نه ته مال غواړې کوم الله رب العزت تعالی مال درکوي هغه الله ته مونځ وکړه الله نه وغواړه الله به په دغه لږو پیسو کې ډېر غټ برکت کېږي